السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د جید زکات د فرض کېدو دا مسله اکثر ملګری تپوس کوي چې مخکې به منګه اوریدل چې چا سره یو توله کالی وي سره زر او سره لګي غوندې پیسې وي نو هم په د باندې زکات فرض دی. نو دې کې شک نشته چې مسله د زکات د فرض کېدو مسله چې کومه ده نو دی باندې په ویښ نه ځان پویولو دپاره دا خبره ضروري ده چې اول موږ ځان په دې پوه کړو چې زکات فرض کېږي کله. نو زه تاسو ته لږ غونې تفصیل وایم او انشاءالله تعالی د ګروپ ټول ملګري که دا تفصیل واوري نو په یو پیره باندې به ټول ملګرو ته انشاءالله تعالی فایده وشي. که چېرې یو انسان سره صرف سونه وي او نور ورسره هېڅ شی نه وي نو د دې مقدار 7.5 تولې دی. د دې نه کم باندې زکات فرض نه دی چې 7.5 تولې شي نو بیا به په دغه انسان باندې د دې زکات فرض کېږي. نمبر دویم، که چېرې یو انسان سره صرف او صرف چاندي ده بل ورسره هېڅ شی نشته نو د هغې مقدار شریعت 52 تولې چاندي خولی ده چې دغه مقدار 52 تولو ته ورسي نو په د باندې به زکات فرض شي. نمبر دریم، یو انسان سره صرف او صرف پیسې دي یا د تجارت مال دی، نه ورسره سونه شته نه ورسره چاندي شته نو د ده نصاب 52 تولې چاندي ده چې کله د ده مالیت 52 تولې چاندی قیمت ته ورسي نو په ده باندې به زکات فرض شي. دا خو ساده او سمپل خبره وه. اوس راځو منګه دویم سټیپ ته. یو انسان سره سونه ده ورسره چاندي ده یا ورسره پیسې دي نو اوس به دا دواړه یو ځای کېږي نو په ده باندې به زکات فرض کېږي. نو د دې یو ځای کېدو طریقې کار به سي. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه د دې باره کې 2 اقوال دي. یو قول دا دی چې سونه به قیمت ته واړېږي، دغه پیسې به ورسره جمع شي نو چې د چاندی نصاب ته ورسي نو په ده باندې به زکات فرض شي. دې ته د فقه په اصطلاح کې ضم بالقیمت وایي چې د دواړو څیزونو به قیمت لګي چې د چاندی نصاب ته ورسي نو په ده باندې به زکات فرض کېږي. تر اوسه پورې زمونږ د حضراتو علما کرامو مفتیانو حضراتو فتوا هم په دې باندې چلیده، خو په دې مسله کې په دې زمانه کې مشکلات ډیر مخې ته رالل. هغه مشکلاتو کې یو مشکل زه تاسو ته مثال کې وایم. یو زنانه ده هغه کونډه ده، د هغې نه د آمدن ذریعه شته نه د هغې څوک شته چې هغې د ګټه وټه وکړي به طور مثال، او دا زمونږ په معاشره کې څه ناشنا خبره هم نه ده، داسې مثالونه موجود دي. اوس هر یو زنانه چې نه هغې سره څه ناڅه کالی پترېږي. اوس که دغې زنانه سره یوه توله سونه یي او بیا دې سره له 20 روپۍ هم ټول کال وي نو په دې باندې چې موږ قیمت له حساب د قیمت په ذریعه باندې موږ حساب کوو نو دا توله سونه د لاکو روپو شوه، دې سره مثال په طور 1000 روپۍ دي نو 1,10,000 روپۍ شوي نو دا د چاندی د نصاب نه د دې مقدار سیوا شو. نو اوس په دې زنانه باندې د دې مال زکات ورکول هم فرض دي او که د لوی اختر موقع راله نو په دې زنانه باندې قرباني هم واجب ده. نو که موږ داسې چاته ووایو نو مسله خو موږ بیان کو خو عملي طور به دا مشکل سوره وي نو دا د هیڅ چا نه پټه نه ده. په دې وجه باندې زموږ مفتیانو حضراتو دې خبرې طرف ته توجه ورکړه چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دویم قول په هغې باندې فتوا ورکړی شي. دویم قول څه دی؟ هغه د ضم بالاجزا دی چې موږ دا سونه پیسو ته نه راړو، دا ورسره چې کومې پیسې دي نو دا هم موږ په پیسو باندې حساب کو یا په چاندی باندې حساب کو او د اجزاو اعتبار وکړو چې کله اجزا د برابر شي د نصاب نو موږ به په ده باندې د زکات فرضیت قول کوو. نو په دې کې اسانتیا راځي د هغې انتهایی غریبانانو خلقو دپاره چې هغې کې ما تاسو ته یو مثال پیش کړو. د ضم بالاجزا مطلب دا دی چې یو انسان دی په طور مثال هغه سره د سونی یو مقدار دی
او هغه سره چاندي ده یا هغه سره پیسې دي، نو اوس به دغه سونه منګه پیسو ته نه اړو، بلکې منګ به داسې کارو کو. دغه طریقه ز تاسو ته ساده غونتی وام چې کوم ملګری په دې طریقه ځان په یول غواړي نو د دې ځای کې دا کلیپ بیا ووري، نو ان شاء الله تعالی په طریقه باندې به پوه شي چې سوره هغه سره سونوي نو هغه مقدار لبا په 100 کې ضرب ورکی چې دا هغه نه حاصل راغې نو د 52 تولې نه به هغه منفي کی. مثال په تور یو زنانه ده هغه سره 3 تولې سونه ده او هغه سره پیسې هم دي، نو که پیسو په لحاظ سره د قیمت په لحاظ سره وای نو دا اتوماتیک په دې باندې زکات فرض کیږي، خو لیکن که د اجزا په لحاظ سره وای نو موږ به داسې وکړو چې دا 3 تولې سونه ده دې له 100 کې ضرب ورکو نو 7 یا 21 بیا دا 21 به موږ د 52 نه منفي کو نو 31.5 براشي. نو اوس د 3 تولو سره 31.5 اجزا یعنی 31.5 تولې چاندي په کار ده یا 31.5 تولې د چاندای پیسې په کار دي، اله به په دې باندې زکات فرض کیږي. نو چې 3 تولې سونه وي نو 31.5 تولې چاندي په کار ده، نو که چاندي منګه په 100 روپۍ باندې هم فرض کو توله، نو مطلب دا چې 3 تولو سره 31,000 روپۍ په کار دي، نو اله به په دې زنانه باندې په دې نارینه باندې زکات فرض کیږي. نو دې ته وایي ذنب الاجزاء. دا د صاحبینو قولم دی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کوم د ممتاز شاګردانو امام ابو یوسف صاحب رحمت الله علیه، امام ابو محمد رحمت الله علیه دا د غي قولم دی او په دې باندې زمونږه کوړي حضرات فتوا ورکي، زمونږ دارالعلوم تعلیم القرآن شاه منصور په دې باندې فتوا ده، جامع عثمانیه پېښور په دې باندې فتوا ده او نور حضرات په دې باندې رو فتوا ورکي. دا مختصر د دې باره کې خبره و، نو ملګری دا ځان سره نوٹ کړئ، ان شاء الله تعالی بیا به اشکال ناراضي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. چې کله د سحر وخت داخل شي نو د هغې نه پس خوراک سکاک دې سره روژه نه کیږي. یو سړی د سحر د داخلېدو نه پس خوراک سکاک کوي اندې سره د روژه ماتیږي. اوس تاسو تپوس دا کړی دی چې د بانک کې اوبه څښل یا ډوډۍ خوړل دې سره روژه کیږي او که نه کیږي. نو که دا بانک په خپل صحیح ټایم باندې ویل شوی یعنی د طلوع فجر نه بعد، انو که بیا د بانک په دوران کې د اوبه څښي یا ډوډۍ خوري نو دا د طلوع فجر نه پس خوراک دی، نو دا روژه نه ده شوې او دا روژه نه کیږي. او که نه بانک د وخت نه مخکې ویل شوی لا طلوع فجر ته ټایم شته او بانک وویل شو نو د بانک سره که دغه وخت کې ډوډۍ خوري یا اوبه څښي نو چونکې لا طلوع فجر نه ده شوې اندخته روژه کیږي، په دې سره روژه نه ماتیږي. نو خلاصه دا شوه چې منګه به د بانک ته نه ګورو، ټایم ته به ګورو. که ټایم داخل وي د سحر انو روژه بندول فرض دي، که ټایم نی داخل انو خوراک سکاک کولی شي. دا جدا خبره ده چې احتیاط دا دی چې د طلوع فجر کم ټایم دی د هغې نه 6 منټه مخکې روژه بندول پکاري. نو د خوراک سکاک په بانک کې د خوراک سکاک سره روژې ماتېدو دارومدار په بانک باندې نه دی، دا په ټایم باندې دی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. تاسو چې د خپل مستوراتو د مالیت کوم اندازه اوویله چې هر یو زنانه سره یو توله سونه ده او سره لګه غوندې چاندي ده او سره لګي پیسې دي، یعنی توله چاندي ده یا 1,000 روپۍ دي، نو دا د زکات د پاره کافی مقدار نه دی، په دې باندې زکات نه فرض کیږي. نو د دې موجوده صورتحال مطابق ستاسو په کور کې چې کوم مستورات دي او دا غي چې کوم مالی حیثیت تاسو بیان کو نو په دې صورتحال کې په یو زنانه باندې هم زکات نه دی فرض شي. یو انسان بل کس د زکات اغستو د پاره وکیل جوړول شي او کنه، نو موږ به دا غي یو مثال وایو. تاسو سوال کې ویل دي یو زنانه ده او هغه غریبه ده او هغه دا غي زوی دی، هغه مالدار دی. اوس دې زنانه ته چا سوال جواب وکړو چې ما سره د زکات پیسې دي ستاده پاره دي، انو دا زه تعالی در کول غواړم،
نو څه طریقه وکم نو دا زنانه ورته وی چې زه خپل زوی درلېږم نو دلې ورکا نو دا جایز دی هغه زوی اگر چې مستحق نه دی خو لیکن د زکات ورکون کې چې هغه زوی له ورله پیسې ورکي نو دا هغه نه ورکي دا هغه د مور د پاره ورکي او هغه مور مستحقه ده نو دی ځکه اصل قبضه چې ده انا هغه د دې مور ده او د زوی د هغه وکیل دی دې ته موږ وکیل بالقبض وایو وکیل بالقبض د پاره دا ضروری نه ده چې هغه د زکات مستحق وي هغه کمالداري نو هم د غریب د پاره زکات وصول کول شي بیا به ورکی اخ کې غریب لا چې د کوم غریب د پاره هغه اغست دي دې ځکه یو خبره تاسو تاسو نه دی کړی خو د فائدې د پاره نور ملګری اوري بعض اوقات یو سړی وي مالدار هغه بل کس له پیسې ورکړي د زکات چې دا به فلان کې لورکي باینه نوم ورته واري په نوم باندې ورته یو سړی وټاکی چې دله به دا پیسې ورکي نو اوس چې هغه پیسې والیم هغه به ورکي بل چاله د خپل طرف نه نشي ورکول چې دا سوچو چې ما ته خو هغه فلان کې کس خو له خزاغه دوره مستحق نه دی دا بل ډیر غریب دی نو که د خپل طرف نه پیسې بل چاله ورکړي نو بیا هغه زکات نه دی شوی او د دې ګناه د دې ورکون کې په سر باندې. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. تاسو چې کوم سوال کړی دی نو هغه کې دوه خبرې دي. لومبنای خبره ده چې تاسو کوم رونداریان دي یا تاسو والده هغه سره چې کوم کالې دي د ذاتی ملکیت په حواله سره نو هغه به مشترکه مال تنه راړيږي هغه د هغه ذاتی ملکیت ته او چې کوم تاسو په کور کې د ګټي وټه اشتراک ته هغه درونو دي د زنانو ګټه وټه نه د هغه اشتراک هم نه کسباله دا تقسیمیږي انو دغه کاله دي کې نشي تقسیم دي ځکه چې هغه ته یا په مہر کې ورکړل شوی دی یا د هغه د پلار د کور نه راغله دي ځکه خو ذاتی دی هغه یو خبره خدا شو او دوی مدا چې کله ګټه وټه مشترک وي ټول رونه راړي چې څه ګټي پلار لور کوي یا یو ورور لور کوي او ځان سره سن پری دي نو بیا هغه ټول مال شي دا غیرونو کم دین هغه راجمع کیږي او دا غي نه زکات ورکول شي.